ډېره مننه چیرمن صاحب، که دا راته ووایي ډېره موده پس یو نوی ټورنمنټ جوړیږي، خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه قیاس. زه خو به د ټولو نه اول د تولا صاحب د سی وي ان هیډ د هغه شکریه ادا کوم او د هغه د شکریه نه وروستو د هغه له ستاینه د دې خبرې کوم، د دې سوچ چې هغه د سی وي ان لپاره او د کرکټ دواړو لپاره موږ خو څومره د کرکټ کسان چې یو نو راځو او د کرکټ د پلا او د کرکټ د بهبود دپاره خبرې کوو، د پلیئرز دپاره یې کوو. تولا صاحبو رالګېدلی دی د هر هغه بچي دپاره، د هر هغې کونډې رنډې دپاره چې د کوم د سرونو نه هغه سوری تلی دی، ختم شوی دی او دیو ول په سرونو لاس خوستی دی د هغه خلکو د پلا او د بهبود دپاره او د کرکټ لپاره د دواړو دپاره راپاڅېدلی دی. یو ایونټ یې منعقد کړی دی د سی وي ان په نوم باندې، دلته یو لیګ جوړوي. نو دا ډېره زیاته خوشاین خبره ده زموږ لپاره او د څومره کرکټ شیخین چې دي د هغو دپاره او سپیشلی د باجوړ د هر هغه وګړي دپاره څوک چې څه نه څه دا خلک سپورټ کوي او یا کرکټ سپورټ کوي. څه پیغام به لرئ؟ زه د باجوړ څومره پلیئرز چې دي او څونه صاحب استطاعت خلک چې دي، څونه سیاسي ملګري دي زمونږ یا څونه کاروباري خلک دي، هغو ټولو ته زما دا خواست دی چې هغو راشي او د سی وي ان د لیګ د کامیابېدلو دپاره او د سی وي ان څومره طرف ته چې هغه عجزه خلک دي د هغو خلکو د سپورټ کولو کې یو خپل رول ادا کړي. هر هغه کس څوک چې د دې د سپورټ کولو دپاره راپاڅېږي د ثواب کارم دی، د ښایست کارم دی او کم از کم د هغه خلکو دپاره دا درسیم ده څوک چې د دې کې د تیر شوي 2008 نه لګیا دي تل د 2025 پورې مخکې هم د هغوی ارادې بلندې دي. که یو په خوشحالۍ لګیا دي خو که موږ او تاسې لاس پخې شو نو لږ ډېر زیات خوند به مو وکړي او مزه به مو وکړي.